نو په صحابه کرامو کې د خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لوړ مقام او لوړ مرتبه ده او دا هغه عشره مبشرو صحابه کرامونه شمار دي چې زمونږ استاد غمخوار نبی ورته په دنیا کې د جنت زیر او بشارت ورکړو او رب ذوالجلال عمر فاروق صاحب ته دومره لوړ مقام ورکړو چې دا کل کائنات د سلور سيزونو نه جوړ شوی دی او سلور سيزونو نه مرکب دی چې عناصر اربعه ورته وي عناصر اربعه سلور هغه اشیاء چې دا کائنات ته نه جوړ دی چې هغه اور دی هوا ده او اوبدي او ځمکه ده د دې سلور سيزونو نه دا کل کائنات جوړ شوی دي او عمر فاروق صاحب د هغه عظیم او شخصیات نه دي چې رب ذوالجلال دا سلور وانه عناصر اربعه رب ذوالجلال د عمر فاروق صاحب تابع ګرځولي او داسې د دې وجنه چې څومره اولیاء کرام دي که جمادات دي نباتات دي حیوانات دي رب ذوالجلال په خپل دوستانو اولیاء ته په دې عناصر اربعه باندې جمادات او نباتات او حیوانات باندې رب ذوالجلال اولیاء ته تصرف او حکومت په ورته رب ذوالجلال ورکړي دي او هغه داسې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور کې په یو غره باندې یو خوفناک او یو زبردست اور لګیدو حضرت عمر فاروق صاحب دو صحابه اولېګل یو نوم دی ابو موسی اشعری د دویم نوم دی تمیم داری رضی الله عنهما دوه صحابه اولېګل خپل صادره ورته ورکو او دوانو ته فرمایي چې کله تاسو دغه پهاړ او غر ته ورسیږئ زما دا صادر به ورته وخایې او دغه غر ته به خطاب شروع کې دغه اور ته به خطاب شروع کې ورته به وایې ولی عمر فاروق سے په دې سرزمین باندې عدل او انصاف نه کوي چې ته دلته کې په دې غره باندې اور بل شوی دی په زرګونو علاقې او کلی وسوځول دوه صحابه چې لاړه د عمر فاروق صاحب صادره بلند کو او دغه اور ته وایي اورا عمر فاروق سے په دې سرزمین باندې عدل او انصاف نه کوي چې ته لګېدل او ټول ځنګلونه ټول بستیان او کورونه دی وسېزل حضرت ابو موسی شری وای مونږ چې د اور ته خطاب شروع کو وای دا اور یا په یو خپل غرغندو جذبه کېو او یا د غر په یو لمنه کې روان شو التکی غیب شو ختم شو د عمر فاروق صاحب دور دی په یمن کې ابو مسلم خولانی دا یو زبردست محدث کبیر دی او شیخ الحدیث دی حافظ الحدیث دی او تابعی دی د دور کې یو بدبخت پیدا شو په یمن کې اسود ابن قیس د دنوم دی او هغه بدبخت را پاسېدو او داسې نازیبه الفاظ استعمال کړي چې د نبوت دعوی وکړه چې د نبوت دعوی وکړه اعلان وکړه اسود ابن قیس وی زمان نبوت چې څوک نه مني دی به زه اور کې ورچوم په اور کې به سوځوم ابو مسلم خولانی وی ته د کمې زمانې چې ته به مونږ اور ته واچې استاد د هر څه نه به مونږ ویریږو ابو مسلم خولانی ورته ته د څه شي پیغمبرې د دوانو جانو سردار آقای نامدار خاتم الانبیاء دی ته د کم ځای نه د نبوت دعوی تا شروع کې او ورته ته ما نبی نه منې وي نه زه تا نبی نه منم د دنیا خشاک او لرګي راجمع کو اور بلکو ابو مسلم خولانی په اور کې ورواچولو د اسلام داس یو طاقت ته چا چې د دین اسلام د خپل باغچې ته صحیح معنو کې دخول کو بیا د عناصر اربعون چې اور دی رب ذوالجلال دا اورم داغه تابع ګرځي ابو مسلم خولانی چې اور ته واچولو اور ته ورواچولو ابو مسلم خولانی بدن سکه داغه پتن او بدن چې کم لباس ته داغه پس سر باندې چې کم عمامه او پګړې سجاو شوی دی نه کپڑا و رخلی نه پیزار و رخلی
نه پګړې ورخلی ابو مسلم خولانی ورته نه باسلو بل طرف ته صحیح او سالم بهر وتلو دا دغه خلکو چې چا دین اسلام ته صحیح مانو سره دخول کو هغه ته بیا د دنیا دا اور zarar نشي رسوله هغه بدبخت راو لګیدو چې اور ورته zarar نه رسولو د ملک نه جلاوطنی کو وې ته د ملک نه بهر وځه د یمن نه راو لګلو مدینه منوره ته راو لګلو د عمر فاروق صاحب دا ور دي عمر فاروق صاحب ته چې پته ولګیدا چې نن زمونږه د نبی له سلام په امت کې داسې خلک شته دي چې د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام هغه یاد تازه کو چې نمرودیانو ملعونانو چې ورته ورواچولو رب ذوالجلال په ابراهیم علیه السلام باندې اور ګل گلزار کو هغه اور ورته zarar نه رسولو عمر فاروق صاحب ټول امت د نبی له سلام د مدینه منوره خلک بهر تروخ کوي راشه تاسو لا پدې دور کې د نبی له سلام په امت کې داسې خلک هم زخم چې هغه ته اور zarar نه رسي او حضور او د عمر فاروق صاحب په سرپرستی کې خلک مسلم خولانی داسې زبردست استقبال کو چې داغه شخصیت ته هغه امتی دی چې هغه اسود ابن کیس بدبخت اور ته ورواچولو د ته اور zarar نه رسولو هغه د خپل کلینا جلاوطنی کو نن مونږ د استقبال کو ټول مؤمنان مسلمانان د ابو مسلم خولانی استقبال ته بهر تروتی نو دا هغه چې څوک د دین اسلام ته صحیح مانو ته را داخل شي رب ذوالجلال دغه عناصر اربعه د دې تابع ګرځي دغه رنګه دا اوبو دام رب ذوالجلال عمر فاروق سے تابع ګرځولي په مصر کې دا دریای نیل دی دغه دریای نیل او دغه مصر چې کوم گورنر دی حضرت عمر ابن العاص دغه صحابینم دی خلک راغو شکایت وکړو عمر فاروق صاحب ته خط لګو خط چې ورته ولګو عمر فاروق صاحب د خط جواب ورکړي د خط په سر کې خپل نوم لیکي او بیا وای په خط کې لیکي فین كنت تجري هغه دریاب ته خطاب کوي اے دریابا کته چرته چلےږي فین كنت تجري فی نفسک کته په خپل ځان د پاره د خپل اختیار د پاره چلےږي عمر فاروق صاحب ورته فلا حاجت لنا مونږه تا تر زمون حاجت نشتا کته چرته د خپل ځان د پاره چلےږي فلا حاجت لنا الیکا تا ته زمون ګټو حاجت نشتا هغه خط ورته ولیکو عمر ابن عاص له ورکو هغه وړغون ته ورکو او خطو هغه چې کله دریاب ته ورواچولو فلما القى كتابه في النيل جرا چې کله هغه خط ورواچولو دریاب ته هغه دریاب چې په خپل عام حالاتو کې عام روټین کې په کم رفتار باندې روانو هغه ورځ نه تر نن ورځې پورې هغه دریای نیلم په هغه رفتار باندې روان دی دا د عمر فاروق صاحب عدل او انصاف دا د عمر فاروق صاحب شانو چې رب ذوالجلال دا اوبم د عمر فاروق صاحب تابع ګرځولې وي دغه رنګه عمر فاروق صاحب خو جنگجو صحابیو امیر المؤمنین مدائن کسرا ته یو جماعت لګلو داغه جماعت امیر لشکر چو هغه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهما دیو لګلو او کمانډر دغه مجاهدینو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه دغه جماعت او دغه مجاهدینو کمانډرو چې ویلې ګلو مخه ته یو دریاب راغی دریاب چې راغی دغه صحابه دي دوانه صحابه دي د ټول لخر نه وړاندې شو حضرت سعد ابن ابي وقاص حضرت خالد ابن ولید دغه دریاب ته وای او متوجه کوي دریاب ته وای تجربه امر الله اے دریابا ته د الله په حکم باندې چلےږي فبحرمت محمد صلى الله عليه وسلم وبعدل عمر خلیفۃ رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه دوانه صحابه دي دریاب ته وای اے دریابا کته چرته د رب په حکم باندې چلےږي نو بیا د نبی له سلام په حرمت د نبی له سلام په خاطر د نبی له سلام په وسیله او په عدل او انصاف د عمر فاروق سے باندې مونږ ته لار راکا دا صحابه فرمای وای دا دریاب مونږ ته داسې لار راکا چې مونږ هم په دریاب باندې پورې وته زمونږ سامانونه هم په دریاب باندې پورې وته زمونږ اسونه
په دریاب باندې پورې وتو او داسې اوچ او پاک په دریاب باندې پورې وتو چې زمونږ د اسونو د خپو نالونه دام لندن شو. داسې رب ذوالجلال دا سمندر د دغه صحابه د عمر فاروق تابع ګرځولی. نو دا د صحابه کرامو د اولیاء دا شان او عظمت چې رب ذوالجلال د عناصر اربعه د دې تابع ګرځولې دي. دغه رنګه دا هوا د عمر فاروق صاحب رب ذوالجلال تابع ګرځولې مختصر ده. عمر فاروق صاحب مدینه منوره کې په منبر ناسته ساریه د یوم یاش مسافت کې الته تل جهاد ته الته د اسلام دشمنان په ساریه باندې حمله کوي. عمر فاروق صاحب د خپل منبر نه رب ذوالجلال ورته دومره قوت د بصیرت او د بصارت ورکړو چې الته په میدان د جهاد کې خپل صحابه ورته ښکاري ورته وایي یا ساریه الجبل ساریه غره طرف ته شه. ساریه چې کله غره طرف ته شو الته دا आवाज د خپل امیر د حضرت عمر فاروق صاحب اوریدو. واپس چې راغی تپوس کوي عمر فاروق صاحب نو چې ستاسو आवाज خو مونږ اورد الته کې اوریدو او مونږ باندې غالب و چې مونږ باندې د اسلام دشمنان د شا طرف نه आवाज حمله کړي و خو چې ستاسو आवाज مونږ اوریدو مونږ هغه आवाज پسې لړو په دغه د اسلام دشمنانو باندې رب ذوالجلال مونږ ته غلبه راکو اغي مغلوب شو میدان مونږه فتح کو میدان مو ګټلو اغي د میدان نه او تختید. نو دا هوا کې چې د عمر فاروق صاحب دا आवाज زی اول تاغي ترسیږي رب ذوالجلال دا هوا د عمر فاروق صاحب تابع ګرځولې او دغه رنګه زمکم رب ذوالجلال د عمر فاروق صاحب تابع ګرځولې و. یو ورځ د مدینه منورې په زمکه باندې زلزلہ راغه جټکا پر راغه. عمر فاروق صاحب د خپل قدم د مدینه منورې زمکه تر واچولو او وی علم عادل از مکه ولې ز پتا باندې عدل او انصاف نکوم چې ته خوځيږي اغه ورشو نن رشوا بیا چرته مدینه منوره غ پاک سرزمین باندې زلزلہ رانغه. نو دا د عمر فاروق صاحب رب ذوالجلال دا عناصر اربعه دا هوا دا اور او دغه اوبو دا ازمکه رب ذوالجلال د دې صحابه او د دې پاکو خلکو رب ذوالجلال تابع ګرځولې وي. رب ذوالجلال دې زمونږ استادو مینا محبت د صحابه کرامو د اهل بیت سره پیدا کی. رب ذوالجلال دې زمونږه لغون تکي دا ویل اوریدل خپل عظیم بارگاه کې په ډیر سبان دي قبول او منظور کی.